نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صدق الله العظيم سورة الطور ویشتم پارا نہشتم آیت مخی رکو کی دا مومنانو نعمتنا او دا مشرکانو عذابنا بیان شو اس بدے رکو کی دا مجرمانو کافرانو عذابنا بیانی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی تخبلا ذمہ فارغ کا خلق تنصیحت کوا تا اللہ پاکم وحی نازلیکم نبوت یہ در کھڑے دی پدی نبوت او پوحی کی تجادگر او لیوانے نہیں بلکہ تو رشتنے نبی او رسولی دا مشرکان کافران چه در نبی علیہ السلام بے ادبی کی دویبوی نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دا شاعر دی او سنگچ شاعران گڑی وڑی وی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ہم دا سے خبری کی یعنی دا حالاتنا متاثر دی زکدا خبر کی انتظار کوئی سو اخبار بدی پخبل پیش اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی بھی توبہ چتا سے انتظار کوئی زم انتظار کو گورو چچا تبا نجات ملاوی گی او بچا بعذاب رازی گورو چی چاہتا با امن ملوشی و چاہتا با سزا ملوشی او بلچ دا کافران دا نبی علیہ السلام متعلق دا خبری کئی آیا دا بی سر عقل اشتا چی دی دا خبری کئی یعنی کہ چاہ کی عقل بھی نو دا پیغمبر خلاف بدا سے خبری کنکی آیا دی کی عقل اشتا بے اللہ پاک بلو فرمائی چھ ندی کیا قل نشتا بلکہ دا سرکش ہے نبی علیہ السلام خلاف چھ دا کمی خبر کی دا دا سرکشی نکی دا دی کیا قل نشتا بیا قل دی بلہ کافرانوی نبی علیہ السلام دا قرآن کریم دا زان نہ جوڑ کری پکار دار چیدیم دا قرآن کریم پشانیو کتاب رو کچھدیم پخبر خبر کی رشتو لی لیکن دی دا قرآن کریم پشان کتاب نشی روڑی نو معلوم ادا چھ دی دا تکبر دا وجہ دا انکار کی دی چھ ایمان نہ روڑی دا تکبر کی زان تلوی گوئی اور چھ دی دا نبی علیہ السلام دا قرآن متعلق دا خبر کئی دا زد و دا عناد دا وجہ نکی قبل فرض دا قرآن کریم نبی علیہ السلام جوڑ کری دیبم جوڑ کری خدا اللہ پاک نازل کردی دی پیغمبر علیہ السلام جوڑ کردی دی بل بید اللہ رب العالمین دا وحدانیت دا انکار کی اللہ نہ منی نو ولدی پخبلا بغیر خالق پیدا شوی یہ دی چاہ پیدا کردی دی یا دی پخبل زانو نخبل پیدا کردی دی یا دوی دا اسمانو نظمکی پیدا کردی یا د دوی سره د ځمکې خزانې دوی سره دي چې دې ته رزق ملو دی دا به دې تقسیموي یا د الله پاک د نعمتونو خزانې چې نبوت کې دا به دې تقسیموي چې چاته خوښي ورکوي به او که چاته نه خوښه نو نه به ورکوي نبی علیہ السلام نه مني یا دوی حاکمان د دې سره مشران دي یا د دوی سره کومې پاونې شته
چې د فرشتو خبرې دي په خپله واوري د ځان دپاره ته د فایدې خبرې واخلي او په هغې عمل وکړي دا څیزونه خو دوی سره نشته نه دوی په خپله پیدا دي نه یې ځانونه پیدا کړي دي نه اسمانونه ځمکې دي پیدا کړي دي نه دوی سره د الله د نعمتونو خزانې شته نه دوی مشران دي دا ټول سره د الله دي دوی د الله رب العالمین په تقسیم کې د ځانه لګیا دي نبوت د الله نعمت دی چې چاته او غواړي هغه د نبوت ورکړي پیغمبر جوړ کړي دی د الله نعمت باندې اعتراض دا خو د دوی نه دی دی سره هیڅ قسم اختیار د دې نشته او هغه الله پاک چې د تمام نظام خالق دغه دوی نه مني معلومه دا شو چې دی د ایمان نه وروړي یقین نه ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مني قرآن کریم نه مني دا د دوی جهالت او ضد دی دی سره په دې خبر هیڅ قسم دلیل نشته او بیا چې دا مشرکان دي دومره خو بې وقوفان دي الله د پاره فرشتي یادي وي د لوریان دي او د ځان د پاره زامن لټي چې لور به پیدا شو نمړه به کولې وي دا د الله ده او زوی به پرې خدا ولې دا زمونږ ده الله فرمیدا خو ډېر بې وقوفان ما د پاره لوریان ثابتي ځان د پاره زامن ثابتي دام دی بې وقوفان بلکې نبی علیہ السلام ته دې خلکو ته دین بیانې نو ته خو څه مزدوري هم نه غواړې که بالفرض څه مزدوري دې ته غوښتي هغه اجرت او مزدوري به په دې بوج به نو دوی به نه ومنلي چې په دین کې مزدوري هم نه غواړې د الله کتاب ورته بیانې خپل نبوت ورته بیانې د الله دین بیانې څه ته غواړې نه نو د دې خو پکې تاوان هم نشته نو معلومه دا چې اجرت هم تی نه غواړي او بغیر اجرت دین بیانې دي د ضد د وجې ایمان نه وروړي بل دا کافران د نبی علیہ السلام خلاف قسم قسم تدبیرونه جوړي الله پاک فرمی هر قسم تدبیر چې د نبی علیہ السلام د تکلیف د پاره جوړ کړي حق تدبیر په تاسو واپس لکه موږ تاسو بار بار اورېدلې دي مشرکان د نبی علیہ السلام د پاره د تکلیف څومره منسوبې جوړول الله پاک به ناکام کړل نبی علیہ السلام ته به حفاظت ورکړ بل مشرکان نبی علیہ السلام ته وایي چې ته په موږ باندې اسمان نه یو ټوټه د عذاب راوغورځوه فاسقط علینا کسفا من السماء اسمان نه یو ټوټه راوغورځوه الله پاک فرمایي که په دې زه ټوټه راغورځوم دا دومره بې وقوفان دي دی به د عذاب هغه ټوټې ته د اوریځې ټوټه ووایي دی به وویني چې دا خو مخامخ را روان د اسمان نه ټوټه ده خو دوی وایي چې دا خو اوریځ ده دومره بې وقوفان نو پرېږده چې دا بې وقوفان په خپل جهل او په خپل کفر کې مصروفه وي کله چې د قیامت ورځ راشي دی به پوه شي چې دوی کفر او جهل دې ته څومره نقصان ورکړو هېڅ قسم فایده به دوی ته نه ورکړي بل د دوی دپاره یو په دنیا کې عذاب دی چې د دې قتل کېدل دي او د هغې نه بعد په آخرت کې د دې دپاره لوی عذابونه دي بل نبي علیه السلام ته الله پاک خپله ذمهداري بیانوي چې ته صبر کوه ته زمونږ په نگرانۍ کې د الله رب العالمین تسبیح او حمد بیانو الله پاک کو درېږه عبادت کوه د شپې په اوقاتو کې الله یادوه او کله چې ستوري پټ شي یعنی سحر شي بیا هم الله یادوه د الله رب العالمین عبادت کوه د دې کافرانو د بې ادبۍ پروا مه کوه نو فرمایي فذکر فما انت بنعمت ربک پس نصیحت کو پیغمبر علیہ السلام تنئی په نعمت د خپل رب بکاهن جادوگر او فالگر ولا مجنون او نه لیوانی کافران د نبی علیہ السلام بیا دې کولا الله وت فرمینا تجادوگرم نه کاهنم نه لیوانیم نه ته ټیک ټاک او جدا کم خلق ستا بیا دې کی دا بي وقفان ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون بلکہ بیوائی تا پیغمبر شاعر دے من پہ انتظار کو دا حوادثو دا زمانے ان انتظار کو دے پخپلا بانے ختم شدید انتظار کو قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام تاسم انتظار کی یقینا زم انتظار کو ان کو نیم انتظار تا زما بارک کوئی
تستاسو بارکی کو پتہ بلگی چی نجات چاہتا ملاویگی او عذاب چاہتا ملاویگی کافران تا وقت وقت پا دنیا کی عذابونا ملاو شل او نبی علیہ السلام تا اللہ پاک حفاظت پر ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون آیا دوی تا حکم کوي د دوی عقلونا پدی بوقوف خبرو باندی یا دوی پخبل باندی سرکش دی د وجد عناد او د بغوزنا ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون بلکہ دوی وی دی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن کریم دا ځان نه جوړ کړي بلکہ دی ایمان نه راوړي د وجد تکبرنا فلیاتو بحدیث مثلی ان کانوا صادقین پکار دی چی دی راتب کی پا کلام پشان دا قرآن کریم کچریوی پا دی خبر کی دوی رشتونی ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون آیا دی پیدا کریشی بغیر دا خالقنا یا دی پخپل زان لرخ پلا پیدا کون کی ندی یا دی پخپل باند خپل زان پیدا کون کی ندی ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون آیا دی پیدا کړی د اسمانونو زمکی بلکې دی یقین نه ساتي دوی نه دی پیدا کړی بیا ایمان نه راوړي ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون آیا د دوی سره خزانه د رب ستادي د نبوت او د رزق یا آیا دوی په خپل باندې حاکمان او مشران د دې نظام دي ام لهم سلم یستمعون فی آیا دوی د پاره پونه شتا چې دی پاغه باندې وخت دی د فرشتو خبرو تا یعنی د فرشتون احکامات بغیر د پیغمبر دا واسطین پخپل باندې زده کوي فلیات مستمعون بسلطان مبین پس راتک دیو کی اوریدن کی د دوی په دلیل واضح باندې ام له البنات ولکن البنون آیا د الله د پاره لوریان شوستاسو د پاره زامن ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیا د پیغمبر علیہ السلام د دوی نه څه اجرت او بدلا بس دوی چې دی د دغه اجرت د وجې په تاوان کې درانه دي ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا دوی سره علم د غیب دی آیا دوی سره غیب سیزونه دي چې بیا غلی کی ام یریدون کیدا یا دوی اراده لري ستا خلاف د تدبیر او د کید فالذین کفروا هم المکیدون پس هغه چې کافران دي هم المکیدون دی بخبل تدبیر او منصوبه کې راګیری دن کی ام لو الہ غیر اللہ آیا دوی دا پارا خدایان شتا سوا دا اللہ سبحان اللہ عما یشرکون پاک دا اللہ پاک دا شرکان چدوی اللہ پاک سر یوزے گئی من یرو قسما من السماء ساقتا او کچر دی اوینی یو ٹوٹ دا اسمان دا طرف نراور غرزی دن کی یقولون بی بوی صحاب مرکوم دا اوریز دا یو بل دا پاسا فذروا پس پریک دوی حتی تردی پوری یلاقو یومهم الذی فی یصعقون چی دی بملاقات کی دوی دا غور سر چپاغی کی دی بیہوش شی یوم باغورت باندی لا یغنی عنهم قیدهم شیئا فیدب ورنکی دوی تردوی منصوبی حس قسم ولا هم ینصرون اون بردی مدد کولیشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ او یقینا دے کسان د پاره چې ظالمان دي دوی د پاره عذاب دی وړاندې د دینه په دنیا کې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پیږي واصبر پیغمبر علیہ السلام تصبر کوا لحکم ربک حکم د خپل رب فانک بیاعیننا پس یقینا تزم په نگرانه کې وسبح بحمد ربک حين تقوم او تسبیح بیان او په حمد د خپل رب کله چې ته ودرېږي ومن الليل وبعد صدش بك دا الله تسبيح بيانوا فسبحه پت تسبيح الله بیان کا وادبار النجوم او رستو دستور د پټې دونا یعنی کله چې ستوري پټيږي او سحر شي په دغه وخت الله یادوا واخر